بالکل چې د سواد بورډ چیرمن سید نبی شاه صاحب را سره موجود دی. چیرمن صاحب دا راته ووایي چې د سواد بورډ ریزلټ چې و دا پیره څنګه و، چونکې د کرونا د وجې نه مختلف ایشوز راغلي وو، سټوډنټان هم په پریشانۍ کې وو، تعلیم نه هم محروم وو. نو دا ځل څنګه و ریزلټ او تاسو ته خیالات راغلل چې سټوډنټ څومره محنت کړی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو تاسو ډیره زیاته مننه، شکریه چې تاسو ماته دا مقرره کړه. تاسو ته پته ده چې یاره مونږ چې کوم اسسمنټ کوو نو مونږ داسې نه کوو چې یاره څه هوایي یا څه داسې کوو که نه. مونږ خو باقاعده که الګ ته په کلاس کې څه شی ښودی شوی دی او هغه څونه محنت کړی دی د هغې اسسمنټ کوو. نو ظاهره خبره ده چې یاره د هغوی پیپرو ته مونږ کتلي دي او په هغه دغه سره طریقې کار سره مونږ بهترین ټیچرز چې کوم په مارکینګ کې ایکسپرټس دي هغو مونږ راغوښتي دي او هغو ته مونږ بې تحاشه فیسلیټیز په بورډ کې ورکړي دي. او دا ځل مونږ یو بل سټپ واخیستو. دا مخکې به هم داسې کېدل، خو د منځ کې دا کرونا چې کله راغله نو دې سره هغه ټوله زموږ هغه ټیمپو چې وه هغه لږ دغه شوه، کله مفت پاس کولو، کله څه فارموله وه. نو دا ځل چې و نو مونږ یعنی په یو پیپر کې 15 کوېسچن دي، نو یو کوېسچن چې دی یو ایکسپرټ ته مونږ والا کړی دی او د هغې پراپر یو باقاعده کمپیوټرایز مونږ ځان سره ریکارډ هم ساتلی دی چې لکه بالپر کوېسچن نمبر 1 دی یا کوېسچن نمبر 2 دی. نو کوېسچن نمبر 1 چې دی اے به هغه مارک کوي، کوېسچن نمبر 2 چې دی به بي مارک کوي. د دې نه علاوه به هغه په دې پیپرو کې بل کوېسچن چې نه مارک کوي. نو د هغې سره هغه دغه چې دی هغه د مارکس هغه ډسټریبیوشن چې دی نه هغه هم ډېر ښه طریقې سره وشي. نو زما په خپل خیال باندې نن تقریبا 4مه ورځ ده. نور کله به په دې بورډ کې ډېره زیاته هله ګله وه، نو دا ځل داسې ډېر زیات دغه نشته. زما په خپل خیال باندې یقینا څوک د مارکس او د پیسو په لحاظ سره څوک مطمئن کېږي نه. همیشه وایي چې یاره که پیرنټس یار څوک چې وي هغه نه مطمئن کېږي، خو ډېر داسې دغه نشته. او زه امید لرم چې یاره پیرنټس به مطمئن وي او موږ هم خپل کوشش کړی دی. الله یو حاضر و ناظر ګڼلی دی او باقاعده د انصاف هغه کومه تله چې زموږ په لاس کې راکړی شوې وه نو موږ پوره انصاف د هغې سره کړی دی. او د دې نه وروسته اوس تاسو د دغه ریټوټلینګ مرحله شروع کېږي. نو ډیمسیانې موږ 18 تاریخ ورکړی او مختلف سنټرز ته موږ هغه ډیمسیانې لیږلي دي. او د 18 تاریخ نه والا تر تقریبا 15 ډیز موږ ورکو، 15 ورځې موږ ورکو چې یاره دې منځ کې تاسو اپلای وکړئ. نو څه 2 یا 3 تاریخ جوړیږي د هغې پورې دي دا چې چاته څه ګریوینسز وي نو هغې دي هغه خپل ګریوینسز چې دي آنلاین موږ مطلب سیسټم ما ټول کمپیوټرایز کو. دا به په دې سواد بورډ سره چې څونه جورسډکشن دی، که شانګله ده، که بونیر دی، که سواد دی، نو دا ما یو سټپ واخیستو. ټول بورډ تقریبا هر شیز ډیجیټلایز دی، آنلاین دی اپلای وکړو. چې سواد بورډ کې پوره ستاسو د وجې نه تبدیلي راغلې ده، خو دا وخت اوس هم څه سټوډنټان چې بیا فریاد کوي چې یاره د پټو سټیټ په نوم باندې د مختلف ډاکومنټس په نوم باندې. نو تاسو نظر دی دغه کم لاندې سټاف چې دی غیر ضروري چې کوم دغه سټوډنټ تنګولی کېږي په هغې ستاسو نظر دی؟ ستاسو چې کوم زما په خپل خیال باندې زه د دې خبرې سره اتفاق ډېر نه کوم، ځکه چې زما هلته کوم آفس دی نو هغه بالکل ما دروازه کولاو وي چې چاته څه پرابلم وي نو ماته راخیږي. نو زما په خپل خیال باندې هسې ایکا دوکا که چا سره وي به، خو داسې هېڅ شی نشته نه ما لیدلی دی. او که داسې وي هم نو ماته دې راشي او زه هلته ناست یم، انشاءالله داسې څه خبره به نه وي. سوشل میډیا چې دی دا وخت کوم سټوډنټس دي هغوی چې دی ټیک ټاک چې دی ځان له یو ګروپ راخ کړی، نو دا والدین دپاره څه انفارمیشن دی چې دغه موبایل د دې سټوډنټ دپاره څونه؟ یقینا ډېر ښکلی کوېسچن دی وکړو او ډېر مزیدار کوېسچن دی وکړو. یقینا موږ د دغه د ټیک ټاک او د موبایل موږ ډېر عجیبه ځي ته ورسولو. تاسو ته پته ده چې د هر شي څه میرټس هم وي او ډي میرټس هم وي، او هر کله چې یو شیز څه قسمه شیز هم ایجاد کېږي، ساینسدانان ایجاد کوي، نو د هغې میرټس هم ډېر وي او عموما هغه د فایدې دپاره دغه کېږي. خو مونږ مطلب چې کله کله هغه په غلط سایډ باندې واخلو. بالفرض که چوړکی ده نو چوړکی ته د فروټو دپاره، د سبزیو دپاره، دې دپاره استعمالولی چې، خو چې ته یو سړی راولې او په خپل خېټه کې منډي که نه نو ظاهره خبره دا به زخمي کېږي، هغه ته به نقصان رسي. داسې موبایل دی، بلکې تاسو دا وایئ چې یاره واړه، زه خو وایم چې واړه نه ټول لوی هم خراب کړله. که چا کره میلمه شوې نو هغه بس هغه میلمه ته هغه توجه کمه شي، هغې به
خلک به چارجر تاسو کې مختلف ویډیوز په چم راځي کده څنګه تاسو وګورئ ک مونږ ته وګورئ زمونږ غ عبادت هم ګډوډ کړی دي ځکه دا مختلف رینګ په خلکو لګولې دي عجیبه نو بس مولوی صاحب لګیا دغه بکې او تلاوت پکې او پاغه کې را دا ډولکی سورنی به شروع شي کنه دا څه تاسو ماشومان ته وګورئ نو مونږ لا بیا دا هم داسې یو چې یو سټیج تر رسیدلی یو خو کوم ماشومان چې دي دا دغه د پاره زهر دی تاسو یقین وکړئ زه په خپل ایریا کې ګرځم نو ماشومان نه ما گاډو ته ولاړی ټیک ټاک کوي سکه چا وختدا چې پریږي سو عجیب حرکات او سکنات هغه کوي یا بل پر د پیرنټس ته دا دغه کومه دا ریکوست کومه او ټولو ته دا درخواست کومه چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د شپې سملې نو تاسو وګورئ چې تاسو ماشوم سره موبایل دی آیا د سټډي کوي ځکه تاسو هغه ته کمره ورکړې ده اوس خو هغه جوائنٹ فیملی سیستم نشته هغه ته کمره ورکړې ده آیا د سټډي کوي کتاب سره یاري کوي دوستي کوي که آیا د موبایل کې لګیا دی مختلف ایپس دي جی مختلف چینلز دي یعنی یو دنیا پرته ده په دې موبایل کې دنه او که تاسو وګورئ د موبایل د لایف چې دی کنه د ټول دغه دې ته راغونډ کړی دی ټارچ په هغې کې دی ټلیفون په هغې کې دی اوس په بل هم داخلېږي چې دنیا جهان چې څونه سهولتونه چې په جدا جدا شکل کې هغې ټول د موبایل ته راغونډ کړي دي او بېتحاشه پکې فضول شوي هم پراته دي نو ماشوم یې د هغه ذهن خودونه کار نه کوي نو هغه طرفونو ته لاړ شي او یو پیر چې په دغه شي کې مخته شي دا یو نشه ده لکه څنګه چې سړی روټۍ وخوري بعضې خلک مال دلی دی د هغې نه وروسته نسوار لګوي ته به پسې شاته ښه ښکلی سویټ ډش دا راوړې خو هغه به یاره جي ما نسوار لګولي دي که نه دا روټۍ ټوله مزه ورانه کي دغه شان ځکه دا د هغه نشه ده بعضې خلک داسې په هغې پسې خواږه خوري نو دا هم د موبایل چې دا نشه ده ما اوس زه اینه ما چې کله کله موږ په روټۍ ناست او ماشومان بس هم روټۍ خوري هم ماشومان تاسو یقین وکړئ د دې ماشوم ذهني سطح به کم طرف ته رسي نو زما دا خیال دی چې په دې خپلو ماشومانو لږ نظر وساتئ او د ټول قوم ته وایم د ټولو ماشومانو ته وایم چې د کتاب سره یاري او دوستي وکړئ ان شاء الله تاسو به کامیابی مې کتاب سره تاسو یاري نه کوئ او تاسو د موبایل سره یاري کوئ زما په خپل خیال باندې حالت به ډېر زیات خراب شي د خیبر ایجوکیشن نننۍ تقریب او په ایجوکیشن باندې مختلف سپیچز هم د دې خبرې عکاسي کوي چې مونږ په خپلو بچو تعلیم ضرور وکړو او اوسنی دور چې دی هغه د تعلیم نه بغیر چې دی د تیارو دی د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا خیبر ایجوکیشن بریکوټ سوات